ما تاسو ته خبره دا کوله چې کومه موضوع نن سبا په سوشل میډیا باندې روانه ده د تراویح د سنتیت په اړه کې د یو خبره کومه او بیا درته یو څو روایتونه د تراویح د تعداد په اړه کې بیانوم، بیا خپل خبرې ختموم. کم خلک چې د تراویح د سنتیت نه انکار کوي، زما د کم علمي مطابق دا نه وایم چې صرف دا دوه به نورم ډیر شی وي، ولیکن ما ته دا دوه معلوم دي چې یو د نبی علیہ السلام د فعلی حدیث نه انکار راځي، د نبی علیہ السلام د خپل عمل نه، یو د نبی علیہ السلام د قول نه انکار راځي. نو چې یو سړی د نبی علیہ السلام د وینا نه هم منکر شي او د نبی علیہ السلام د عمل نه هم منکر شي او دی به ځان ته کلک موحد او مسلمان وي، نو دا خو ډیره د افسوس خبره ده. د نبی علیہ السلام فعلی حدیث هغه دا دی چې نبی علیہ السلام په خپل ژوندۍ کې 3 شپې تراویح کړلې، 3 شپې، خو لیکن څلورمې شپې ته نبی علیہ السلام بیا راونه وته. صحابه کرام دې سباله تاسو کې چې قربان تاسو ولې راونه وته، موږ ډېر انتظار وکړو. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ما تاسو کومه جذبه ولید او کوم شوق مې ولید، نو ما ته یره پیدا شو چې اسنه دا په موږ باندې جرته فرض نشي، نو د دې یری نزد دوباره بیا راونه وته. نو تراویح عمل کول دا د نبی علیہ السلام خپل عمل له دې ته حدیث فعلی وي. نبی علیہ السلام چې کم کارو کې دا حدیث فعلی دی، نو چې کم سره وي تراویح سنت نه دی، د نبی علیہ السلام د فعل نه انکار کوي، دا د نبی علیہ السلام د حدیث فعلی نه انکار شو. او حدیث قولی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا دی، نبی علیہ السلام فرمای ان الله افترض علیکم صیامه، الله د دې میاشتې روزي په تاسو باندې فرض کړی، وسننت لكم قیامه، ښکارا الفاظ دي، او ما سنت ګرځولې دي تاسو د پاره قیام د دې د شپې عبادت د دې ما تاسو د پاره سنت ګرځولې دي، د شپې قیام دغه د تراویح قیام دغه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما تاسو د پاره سنت ګرځولې دي. اوس ما چې تاسو ته وی چې اسلام په جامه کې د اسلام دشمن هغه خلقو ته داسې سوچ او فکر ورکوي، وای سنت دا د سره په شریعت کې شته دی، سنت وای دا د سره په شریعت کې شته دی، نه په شریعت کې یا فرض دی یا نفل دی، سنت نشته دی. وای دا سنت چې نو دا پکې د علماو ځان جوړ کړل دي، دا د علماو لیکل دي، او بیا چې د تاسو کې د خپل خبرې نو د خپل خبرې لپاره به داسې یو عالم پیش کړي چې هغه به یو 100 کاله مخکې نه، او خپل خبره چې کوي ولې ته عالم نه یې، په ما باندې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله پرېږدي چې دې پرېږده، امام شافعي رحم الله پرېږده، امام احمد بن حنبل رحم الله پرېږده، دا مولیان دي دا پرېږده، ته ځان څه شي چې زستا ومنم. وی دلته د سنن تو معنا چې دا وی دین مراد طریقه ده، د دې طریقې دا معنا چا کړی ده، دا خو تا وکړه دا معنا، مخکینی محدثین پرېږده او زما خبره ومنه، د تعجب خبره ده. سننت لکم، نبی علیہ السلام فرمای ما تاسو له سنت ګرځول دي د قیام، او دا قانون دی چې کوم سړی په لغت عربي باندې پوهیږي چې کله د سنت لفظ نسبت نبی علیہ السلام ته شي، دی سنت اصطلاحي مرادي، د نبی علیہ السلام سنت مرادي، او چې کله د سنت لفظ د نبی علیہ السلام نه علاوه بل چاته استعمال شي بیا په معنا د طریقه باندې راځي. دلته نبی علیہ السلام خپل ځان ته نسبت کړل چې وسننت لکم، ما تاسو د پاره سنت ګرځول د شپې منځ دروځي. نو دا د تراویح سنتیت. بیا د تعداد خبره شو، د تعداد باره کې کم خلق چې د 8 رکعاتو خبره کوي چې د نبی علیہ السلام تراویح من 8 رکعات دي، هغه دا حدیث پیش کوي کیف کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان. د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو شو چې د نبی علیہ السلام منځ په رمضان المبارک کې څنګه، فقالت ماغي ورته جواب کوي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، چې نبی علیہ السلام په روزه کې ولا غیره او نه په بوزه کې زیاتواله نه کو په 11 رکعاتونو باندې،
ان نبی علیہ السلام با پر روزه کې هم د شپې یولس رکعاته مونږ کوو او په بوزه کې به هم د شپې یولس رکعاته مونږ کوو. وې دې کې ګوره دا 3 رکعاته وتر شو او 8 رکعاته تراویح شوې. نو اوس ګوره ورته دجل ته ګوره، دوکې ته ګوره، ساده مسلمان دوکه کولو ته ګوره. حدیث کې ښکارا الفاظ دي چې نبی علیہ السلام په باره کې بی عائشہ فرمایي چې نبی علیہ السلام په روزه کې او په بوزه کې یولس رکعاته مونږ کوو. ته وایې تا په بوزه کې 8 رکعاته تراویح کړلې؟ په بوزه کې چې 8 رکعاته تراویح کړلې دا خو موږ منلې. ته چې د نبی علیہ السلام د حدیثو اتباع کوې او ځان ته کلک متبع وایې، د قرآن او د حدیث منونکی وایې، نرشه د نبی علیہ السلام په دې حدیث باندې عمل وکړه. په بوزه کې هم 8 رکعاته تراویح وکړه که نه، چې زه ستا ومنم چې ته د حدیثو منونکی. خو لیکن د عوامو د دوکه کولو لپاره د تهجد مونځ ته تراویح وایي، دا د تهجد مونځ دی، ځکه په بوزه کې تراویح نه وي. که دا تراویح وی بیا پکې د بوزې ټکی بنو، خو چې د بوزې ټکی پکې دی نو پته ولګېده چې دا د تهجد مونځ دی. او د تهجد او د تراویحو په منځ کې زما د کم علمۍ مطابق 62 فرقونه دي. 62 چاره د ځنې نوم بیانوم نشم ویلی، 62 فرق دي. خو لیکن د عوامو د دوکه کولو دپاره به په خپل کتاب کې ولیکي چې تهجد او تراویح یو شی دی. تاسو چې ما اوله کې وایي چې دا عبادات راته ورو ورو کموي، نو ګوره په د دوی یو مشر په یو کتاب کې لیکلی دی، یو ځای کې لیکي وایي تراویح او تهجد یو شی دی. دا خبره یې وکړه چې تراویح او تهجد یو شی دی. د کتاب په بل سر کې وایي تهجد 2 رکعاته هم کولی شي او 1 رکعت هم کولی شي. نو یو ځای کې را باندې تراویح او تهجد یو شانې کړه، بل طرف ته را باندې تهجد چې دی نو 1 رکعت ته راورسول. څه وخت بعد به راته دا وایي چې تراویح 1 رکعت وکړه نو هم صحیح ده، که 2 رکعته دې وکړو هم صحیح ده. دا ورو ورو په کته دا خبره چې دی نو را روانه ده. دا د تهجد مونځ یادوي. او بله خبره ده چې په دې کې لفظ د کیف دی. تاسو ته چې ما وایي چې قرآن او حدیث داسې خلکو له په لاس کې ورکړی شوي دي چې نابالغه دي، پوهېږي نه د عربۍ په قواعدو باندې. دلته کې لفظ د کیف ذکر دی. کیف د تعداد د سوال لپاره نه راځي، کیف د کیفیت د سوال لپاره راځي. دلته کې کیف لفظ راغلی چې کیف کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام مونږ څنګه و، لنډ به یې کوو، اوږد به یې کوو، ښایسته به یې کوو. بیا وروستو حدیث کې بی عایشه فرمایي چې ډېر ښکلی مونځ به یې کوو. دا د نبی علیہ السلام د مانځه صفت کوي، تعداد تپوس نه کوي. که چېرته کې دا د تراویحو په باره کې وی، دلته به د کیفه په ځای باندې لفظ د کم راته چې کم کانت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، څومره رکعتونه مونځ د نبی علیہ الصلاة والسلام. نو دا د 8 رکعاتو چې کوم هغه استدلال دوی کوي او دوکه خلکو له ورکوي، هغه په دې ځای کې ورکوي. او چې حدیث وګورئ بیا د نبی علیہ الصلاة والسلام د 60 رکعاتو تراویحو په باره کې د عمر رضی الله تعالی عنہ عمل چې دی د 60 رکعاتو دی، د علي رضی الله تعالی عنہ عمل د 60 رکعاتو دی. حدیث چې سویمه ټیم رانه ختم شوی دی. د تابعینو عمل چې دی هغه د 60 رکعاتو دی. د تبع تابعینو عمل چې دی هغه د 60 رکعاتو دی. د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث دی. اخیری دا خبره تکومه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعه والوتر. دا مصنف ابن ابي شيبه دی، د امام بخاری رحمه الله استاد دی. شاګرد یې مني خو استاد یې نه مني. امام بخاری رحمه الله استاد دی حدیث را نقل کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعه والوتر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل پر رمضان المبارک کې بشل رکعات تراویح او وتر به کول. دی حدیث ته تلقی بالقبول حاصل ده. په دې باندې د ټول امت عمل چې دی هغه تر دې وخت پورې را روان دی. خو لیکن د یو فرقې د وجنه او د اشخاصو د وجنه په هغه عمل کې فتور راغی. الله جل شانه دې زمونږ او تاسو حفاظت د دې فرقې واریت نو کې. الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته هغه نظریه هغه عقیده نصیب کړي چې په کوم باندې نبی علیہ السلام دا صحابه کرام تابعین تبع تابعین او ائمه کرام تر دې وخت پورې روان دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.